बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाचा साहब ستاسو د راتګ ډیره مننه. زما نوم ډاکټر حافظ نور رحمان دی. دلته بونیر هومیوپیتیک فیملی کلینیک سواړی کې دیوانه بابا روډ باندې زه د هفتې فرض او د اتوار فرض سحر د 10 بجو نه والې 4 بجو پورې مریضان ګورم. زه یو هومیوپیتیک فزیشن یم او د هومیوپیتیک سنگل ریمیډي پریکټس کوم او د سنگل ریمیډي په ذریعہ باندې الحمدلله د ډیرو مرزونو علاج کوم، لکه شوګر، ارکونیسا، د معذور ماشومانو، دغه شان د شیاټیکا، دغه شان د معدې امراض په ګرده کې کده چا کاڼي وي یا کده چا ګردې کمزوري شوي ډایلایسیس کې دغه هم الحمدلله دوانو سره علاج کوو. الحمدلله دلته اوس او پی ډي خشوي ده، ډیر مریضان راځي او الحمدلله لا تر اوسه پورې داسې یو کیس هم نه راغلی چې هغه کې مونږ مایوس شوي یو. زمونږ الحمدلله زیاتره معذور ماشومان باندې کوم خبر وکړو، هغه ماشومان چې ګرځېدي نشي یا هغه سټ نشي ټینګولې یا د هغې د پټو مسلې یا د دماغو مسلې یا هغې خبرې نشي کولی یا اورېدی نشي، نو د داسې ماشومانو مونږ په دې خپل کلینیک کې فری علاج کوو، دوايانې یې هم فری، چیک اپ یې هم فری. او که داسې څوک هم د بونیر علاقه کې نو هغې زموږ کلینیک ته راتلی شي او الحمدلله ډیر شي ماشومان داسې ټیک شوي دي. زه به تاسو سره خیر د دې ویډیو کې یو 2-3 کلیپه شیر هم کوم چې د علاج نه مخکې هغه ماشومان چې ګرځېدی نه شو بیا چې موږ ولې 3-4 میاشتې علاج کړی دی، هغې د علاج نه بعد الحمدلله خو ښکلې واک کې منډې وخې، نو الحمدلله زیاتر مریضان الله پاک زموږ د علاج سره ټیک کړي. د معدې علاج چې دی هغه زموږ زیات نه زیات 40-45 دن یې 3 پیرې چې مریض راشي د 15 دن علاج الحمدلله. که د چا ایچ پایلوري پازیټیو یا که د چا معده کې زخم یا داسې بدهضمي وته یا ګیس ټربل نو دا ټول په هومیوپیتیک دوايانو سره ټیک کیږي. زیات نه زیات 40-45 دن د دې علاج دنیا کې هو علاج چې دی نو دا صرف هومیوپیتیک دی، دا نور ایلوپیتیک سایډ چې دی نو دا خو وقتی طور باندې منیجمنت دی. که تاسو له زه د شوګر مثال درکم نو په هومیوپیتیک کې شوګر چې دی دا 100% ختمیږي. موږ سره بلا مریضان داسې شته چې د هغې شوګر ختم شوی دی، خو که موږ ایلوپیتیک سایډ ته وګورو نو په ایلوپیتیک سایډ کې د شوګر او د بلډ پریشر چې دی دا منیجمنت کیږي، دغه شان د هر مرض منیجمنت کیږي. که چېرې تاسو د شوګر خبره موږ وکړو نو شوګر دوايي چې تاسو سهار وخورئ تر ماښامه پورې بس تاسو شوګر کنټرول وي، دغه شان که تاسو د بلډ پریشر دوايي سهار وخورئ تر بل سهاره پورې بس تاسو د بلډ پریشر کنټرول وي. او که چېرې دغه دوايي ستاسو نه قضا شي الله مکه نو بیا به ستاسو شوګر هم سیوایي، بلډ پریشر به هم سیوایي. که موږ دې ځای کې د هومیوپیتي خبره وکړو نو هومیوپیتیک کې چې کوم بلډ پریشر ستاسو زموږ دوايانو سره یعنې هومیوپیتیک دوايانو سره یو پیره کنټرول شو، هغې کې بیا د سیوا کېدو چانسز ختم شي، هغه بیا دوباره نه سیوا کېږي. دغه شان که د یو مریض شوګر دی او هغه هومیوپیتیک دوايانو سره کنټرول شو یو ځل نو د الله پاک فضل سره به انشاءالله هغه دوباره نه سیوا کېږي. نو هومیوپیتیک علاج چې دی دا الحمدلله هر مرض کې ډیر کامیاب دی او الحمدلله ډیر مریضان چې دي هغه د دې نه په دنیا کې هغه خپل چې کوم علاج معالجه ده هغه د هومیوپیتیک دوايانو په ذریعہ باندې کی. د بونیر خلکو ته زما دغه خواست دی چې خپل زندگی چې ده نو دا د پیغمبر علیه السلام طریقو ته راولو موږ، ځکه چې د پیغمبر علیه السلام حدیث مبارک دی خیر الناس من ینفع الناس، هغه انسان غوره دی تاسو کې چې هغه د عامو خلکو دپاره ښه وي. نو نورو خلکو ته پیدا رسول چې دی دا د خپل زندګۍ مقصد ګرځول پکار دي. د بونیر نه علاوه زه 2 ورځې بریکوټ کې یم، مین بریکوټ بازار کې بینک الحبیب سره خواته د ګل فرض او نخې فرض. د دغې نه علاوه زه هفتې د جمعرات فرض او د شورو فرض یعنی بود جمعرات چې دی زه په مردان ډسټرک کې یم چې کوم دا ثوابې ته نږدې دی شهبازګړه دغه ډسټرک مردان کې یم.